زمارونو ظلم به بالکل نه کړ. پلار پزوی، رور پرور، گاونډي په گاونډي، خاون په خزا، خزا په خاون، انګور په خواخې، خواخې په انګور، زیاتې به نه کړ. نن سبا چې د چا وسره سي که گاونډي په گاونډي د ظلم سره کوي، چې وسې بر شو خواخې په انګور، انګور خواخې. ډېر مسائل راځي بیا. انګور د ځانه بدماشه جوړه کړي او په خواخې ظلم کوي. خواخې غریبه بوډۍ به محتاج وي ورته که نه، دا د ځانه بدماشه جوړه کړي او ظالمه جوړه کړي چې دا خو زما لاسته ناسته ده. ته چې د چا ښځې او د چا د وجې نه مزې کې، هغه د چا نه پیدا دی. ظالمې ظلم ولې کې؟ او زوی ورته لمسی، خاون لمسی، د خواخې غریبه د بوډۍ ده، د خولې نه چې یو پوټې غوندې خبره وځي، نو دا ظالمه ورته خاون لمسی. او کله داسې ظالمان مې لیدلي چې خپله بوډۍ مور یې موالې ده او خپل بوډا پلار یې موالې ده. دا ظلم یوازې دا نه دی چې ټوپک سړی راوالي او بل پې ولي، دا ظلم خو بلا مرتبې دي. نو دا که انګور خاون لمسی مور ته او د یوې نه ورته سل جوړی او یا خواخې کنځي، دا انګورم ظالمه ده. دا چې کله بوډۍ شو همدغه چل به ورسره کېږي. دې وخت کې خو ته ځوانۍ په جوش کې، دې وخت یو خاون په تا مهربان دی نو په ځان نه پوهېږي، الله به درنه دا بدل اخلي پرېږدي چېرته بیا. یاد وساتئ زما وروڼو چې کم الک په الکانې او په ځوانۍ کې کم ظلمونه کړي دي، یا کمې پیغلې چې په خپله ځوانۍ کې څومره ظلمونه کړي دي، که دا الک بوډا شو، دا پیغله بوډۍ شوه، اقا چل به د سره په بوډاوالي کې کېږي. بعضې خواخې هم په انګور ظلم کوي، بعضې موږ ته راځي د جینۍ بچي نه کېږي، نو د بچي خو د خدای په لاس کې دي. نو دا خواخې وله پې غرور وایي تا بچي راونړله او تا داسې او ته نه بچي د دې اختیار کې چې راونړله او ته جینکۍ راوړی ولا کان نه راوړی. نو دا دې د چا خوښې چې زما د جینکۍ پیدا شي. دا خواخې ظلمونه کوي او زوی ته وایي چا به بله ښځه دله کوم. نو په خوشحالۍ وکړه که نه، که بچي دې خوښي او نسان وسي دې خوښي، نو دویم واده څه منع نه دی، ګناه نه ده، خو په طریقه وکړه که نه. پې غرونه ولې کوې؟ دارنګې خان په